الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما عزت مندو کشرانو مشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما بیان دے د فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا د نکاح د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا د فارد بیبی فاطمه د نکاح درخواست راوړلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض وکړو چې دا د کوم عمرې عذر وکړو. حضرت علی رضی الله تعالی عنها په خپل راغی او په شرم الفاظ کې وویل حی فیها چې دا په خپل راغی کې دا ستانه کشره فاطمه رضی الله تعالی عنها د 15 کالو ده او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د 23 کالو دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه او د حضرت عمر زبیر رضی الله تعالی عنه په یو جماعت کې ناستو د انصارو سره هغه فرمایل چې په نکاح کې خپل خلک بد نه وي ولې چې حکمت د شرایط نکاح وشي. د حضرت علی رضی الله تعالی عنها د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشو او حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها خپل کور ته بوتله. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ فاطمه بیبي کره لاړو او فاطمه بیبي ته وفرمایل چې دغه اوبه راوړه. فاطمه رضی الله تعالی عنها د لرګي او پچاوني کې وا ټکي ورته جوړ شو پکې پاغي ور اوبه راوړې. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کې زردان واچولو او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته یې وفرمایل چې دا په شا باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته واچوا. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې خپل پلار ته پکار دي چې د خپل لور نکاح خپل وکړي ځکه چې دا د سنتو طریقه ده چې خپل پلار د لور نکاح وکړي. زما عزتمندو قدرمندو موږ تاسو لا پکار دي چې واده وي یا چاله جنې ورکاو موږ تاسو نن سبا دا رواج دی ډولکی او غانې وي. زما محترمو موږ تاسو لا پکار دي چې نه ډولکی راولو او نه غانې بچانې لګاو. موږ تاسو لا پکار دي چې د سنتو په عمل باندې جنې واده کوو ولې چې دا د سنتو طریقه ده چې په سنتو باندې جنې واده کې وما علینا الا البلاغ المبین.